قابل احترام پرنسپل صاحب، ډېرو خوږو درنو استادانو او زما زړه ته رانږدې ګلالو بچو، السلام علیکم. بچې 5 اکتوبر په ټوله دنیا کې د استاد د عزت او احترام ورځ مناویږي. موږ په ټولو قومونو کې او په ټولو دینونو کې د استاد یو مقام او احترام دا شته. خو بیا موږ چې کله خپل دین ته وګورو، اسلام ته وګورو، نو دې چې کوم مقام استاد له ورکړی دی، نو یقینا چې دا په ټولو کې اعلی ورکړه دی. زموږ خوږ نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم داسې یو شخصیت و چې هغه خدای پاک د دنیا ته د دې ټول عالم دپاره د هدایت دپاره رالېږلی. د هغې د ژوند مختلف اړخونو زموږ خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم هغه یو بهترین حکمران و، هغه یو بهترین سپهسالار و، هغه یو ډېر عظیمالشان سیاستدان و، هغه یو ډېر غټ بهادر جرنیل و. د هغه د شخصیت بلها اړخونو خو بچې هغې چې فخر په کومه خبره کړی و، نو هغه دا و چې انما بعثت معلما، بېشک زه الله پاک معلم را لېږلی. هغه خپل ځان ته استاد ویلي و او حقیقت دا دی چې هغه د ټول انسانیت استاد و، هغه معلم اعظم و. زمونږ څومره انبیا چې د دنیا ته خدای پاک را لېږلي دي، 1,40,000 کم و زیات پیغمبران، دا ټول معلمین وو، دا ټول استادان وو. دوی په خپل خپل وخت کې د خپل خپل قوم تعلیم کړی و، د هغې تربیت کړی و، هغې ته یې ښودنه کړې وه. نو دغه وجه ده چې موږ وایو چې استاد له کوم مقام اسلام ورکړی دی، نو یقینا چې دا مقام په بل دین کې نشته، دا په بل قوم کې نشته. بچو حضرت علي صاحب یو مشهور قول دی چې چا ماته یو ټکی وښو، یو لفظ ماته چا وښو، هغه زما استاد شو او زه د هغه غلام یم، که هغه ما خرڅوي او که ما پرېږدي. نو په دې ورځ باندې د استاد د تکریم او احترام په دې ورځ باندې دا چې په ټوله دنیا کې لمانځل کېږي، نو بچې د دې غرض دپاره کېږي چې د استاد مقام او احترام ستاسو دماغ ته راشي، د استاد عزت او احترام دا ستاسو په دماغو کې کېني. بچې تاسو دا خبره یاد ساتئ، دا انسان کامیابي دا چې کوم دی قابلیت سره تړلی نه ګوري، صرف په قابلیت یو انسان کامیابېدی نشي. دا خبره مونږ په خپله تجربه کوو، د خپل ژوند هغه نچوړ تاسو ته وایو چې کله په یو شاګرد کې د استاد احترام نی، دی صرف په خپل قابلیت او په خپل هوښیارتیا دی کامیاب انسان هېڅکله نشي جوړېدی. دی به کامیاب انسان هله جوړېږي چې د ده په ذهن، د ده په دماغ، د ده په زړه کې به د استاد احترام. تاسو سره نن ورځ په حوالې سره موږ دا خبره کوو چې که ته دا غواړې چې زه کامیاب انسان جوړ شم، که ته دا غواړې چې ما نه په معاشره کې څه جوړ شي، نو هغه لار چې دا د استاد احترام دی. د استاد احترام، د استاد ادب، د استاد عزت دا لومبۍ پوړه ده. که ته اعلی مقام ته رسېدل غواړې، نو لومبۍ پوړه یې دا ده چې ته به د استاد عزت کې، د استاد احترام وکړې، د استاد خبرې ته به غوږ دی. بچې دا خبره یوازې د کلاس سره متعلق نه ده چې کوم استاد ستا سره پیریډ دی ته به د هغې عزت کې یا به هغه ته سلام کې. دا خبره یوازې د سکول سره متعلق نه ده چې ته به سکول کې نو ته به د استاد عزت کې، یا به د استاد خبره منې، یا به استاد سلام کې نه بشي. استاد ستا استاد دی، که ستا د پرایمري استاد دی، که ستا د میډل استاد دی، که ستا د کالج یونیورسټۍ استاد دی، دا ټول عمر ستاسو استاد دی. دا یو خبره زه اکثر کوم، زموږ یو استاد و، یو محترم استاد و، ډاکټر سعید الله قاضي صاحب، د پېښور یونیورسټۍ د اسلامیات ډپارټمنټ ډین او چیرمین هم پاتې شوی و. چې کله وفات شو، هغه په وفات باندې یو سیمینار و، یو تعزیتي ریفرنس و، په هغې کې مختلفو خلکو د هغه شخصیت متعلق خبرې کولې. هغه زوی هم پکې راغی. هغه زوی یې وی چې زما بابا یو ځل ما سره په ګاډي کې روان و او موږ خبرې کولې، په لاره ما خپل یو استاد محترم ذکر وکړو چې پلانکي صاحب چې و دا زما استاد و. وایي ما ته مې بابا وویل چې بچې ته ګاډي سیټ ته کړه. وایي ما سړک له ګاډي سیټ ته کړ. وایي بیا راته چې دا ګاډي بند کړه. نو بیا ما ګاډي بند کړ. وایي ما ورته چې بابا څه چل دی؟ وایي ما ته یې ویل چې تا ووایې چې هغه زما استاد و، داسې به نه وې، ته به دا وایې چې هغه زما استاد دی.
استاد صاحب په پرایمري کې پاتې شو، که په میډل کې پاتې شو، که په سکول کې پاتې شو، که په کالج کې پاتې شو، دا استاد دی ټول عمر به د عزت او احترام به په خپلو دماغو کې ساتي. ده ته به استاد وایي، دا صیغه به نه استعمالوي د مولوي چې زما استاد و، داسې به وایي چې دا زما استاد دی. نو بچې د نن ورځې حوالې سره تاسو دا خبره مو کوو چې د استاد عزت احترام د خپل دماغو کې کړه. استاد په سلام کې داسې نه چې په لاره مخې له ورشي سترګې واړه مخې له ورځه سلام ورته کوه. استاد چې کوم دی د استاد نه مخکې مه ځه، د استاد د بچې خبر مه تیزوه، د استاد مخامخ خبره په ادب سره کوه چې دا ټولې خبرې تاسو کې وي. تاسو نه به لوی انسانان جوړېږي، تاسو نه به لوی خلک جوړېږي. لوی انسان او د لوی سړي جوړېدو لپاره دا خبره ډېره ضروري ده چې موږ د استاد عزت او احترام وکړو. او دا خبره موږ ته خپل دین ښوولې ده، دا خبره موږ ته خپل مذهب ښوولې ده، دا تعلیمات موږ ته د خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم دي. نو نن دا 5 اکتوبر چې موږ مناوو، دا تاسو جلسات نه کېنولې، دا خبره ستاسو په دماغ کې ږدو بچې چې ټول نه فاست ټول نه اول شی چې دی دا استاد ادب دی. هله به ته ښه سټوډنټ جوړېږي، هله به تا نه ښه طالب علم جوړېږي چې تر استاد عزت وکړي، چې استاد عزت ستا په ذهن کې بیا به ته انشاءالله مخکې ځې. ډېره مهرباني، جزاک الله.